په دې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅ شی بې غرضه نه دی. هیڅ شته داسې څه شی چې بې غرضه؟ هیڅ. دا لړم هم بې غرضه نه، ماش او مچ هم بې غرضه نه. او ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. پدی کائنات کے ایت شے بے غرضن، ماش ہے، لڑم، مار، سپے، خر، وے، ٹٹو، میخا، سنڈا، ایت شے بے غرضن. خز مبارک بے غرضن، ایت شے بے غرضن. اوس اب بلا خبره ده چې یو شی خدای پیدا کړی یو غرض لري او هغه کار ته سړی بل، نو دا زمونږ ګناه ده چې شی پیدا یو غرض لري او ته نه کار بل لري، نو تا هغه شي خلقت سره ظلم کې لګیا دی. زما په خبره پوهېږئ؟ په دې کائنات کې وګورئ مسلمان قوم پیدا دی لده چې د دې قانون په قرآن وي. ټیک شو؟ د مسلمان قانون به صحیح بیا د انسان د پاره قانون جوړول دا د انسان کار نه دی، د انسان نه دی، یو اوچت ذات کار. ٹھیک شو؟ نو د انسان نه اوچت ذات هغه خدای دی او جناب محمد رسول الله. نو کم کار چې د خدای وي او هغه ته په ذمہواله، نو ته خدای سره ظلم نه کوي. قانون جوړول دا د خدای کار دی او تا د خدای کار په خپل ذمہ واغست. په پاکستان کې قانون اسمبلی جوړي دا کوسډب ممبران چي ہاں جی، ناول خود دې ممبرانو دې ککرو ته وګورئ چې دا ممبران د دې قابل هم دي چې موږ د لپاره قانون جوړ کړي. دا د دې قابل بیا ستا په ملک څلوېښت کاله وشو چې لوی ظلم چې کوم کېږي قرآن او حدیث سره کېږي. لوی چې د قرآن او د حدیث غوندې عظیم قانون موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کېږي. داسې لعنتي ملک د خدای هغه سیلاب راولي چې لوټ اعلان دی باندې پاتې. داسې پلید او داسې منحوس قوم او داسې منحوس ملک اډو په کار ځای رکشئ. خدای موه دی سمولیان ساتلی دي، مولیان ساتلی دي چې تاسو دعا وکړئ چې خدای په پاکستان کې اسلامی نظام راولي. نو مونږ هم دو آمین. نو خلق وای چې الکه ملا صاحب خدای دوا موای وکړو ان شاء الله. سه ساتلی دي چې شور جوړ کړي چې اعلی شریعت بل د پاره څه کوشش وکړ. تاسو خو کمقلی نو وای چې رښتیا جوړ څه چل دی، حالانکه چل مل نشته. تاسو وګورئ ضیاء الحق صاحب نن راغلی او پیښور ته خلای نه راټولیږي هر وخت یې چنګه نیولي. خیال م راغی هغه بل د شاولی قطار مانس چې دی هغه هم ګرځي را ګرځي. اوس مونږ هغه پس خوړدو حلالولو دپاره صاحب شور مور جوړ کړو چې هله زور څه چل دی، حالانکه چلیس نشته. خو ټیک ده په دنیا د خدای کې دا یاد لرئ چې د خرې میړه اس نشي کېدی شي. د خرې میړه څوک خر. نو مونږ څه یو خرې یو که نه؟ نو زمونږ میړه به هم خري. بونډی ښځې نه خدای چېرته ښه میړه ورکوي چې د کومې ښځې پوزه نه وي هغې له ښایسته میړه نه میلاوېږي، هغې له پوز پرې کړی میړه میلاوي. بونډی نو مونږ بونډی قوم یو. زمونږ کما تک دا زه د کور خبرې درته نه کوم، د ځانه نه وایم، دا پیغمبر ویلي دي صلی الله علیه وسلم کما تکونون یؤمر علیکم. کما وای کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی نو داسې به در باندې حکمرانان راځي. څنګه چې یی نو چې مونږ څنګه یو داسې زمونږ د ملک حکومت هم دی. اوس چا چټ راکو وی غوړي ګران شو، د سره داغم د غوړي ګران شو. نو خو شو چې ګران شو، خدای دې نور ګران غوښه ګرانه شو، ډېر ښه کار. ما خو درته یو ځل ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا، خبر دا وی چې د حال تر دا بتر وی. تاسو خیال راغی تاسو به نور بدترېږئ.
نور بس ذلیل کی گئی، نور برسوا کی گئی، انشاءاللہ خپل انجام به وګورئ، بله پته به درته ولګي. هغه ورځې به په دوربین کې نه ګورئ چې تاسو چرته ښه ورځ مو. قرآن او حدیث نه باغی قوم، دین نه باغی قوم، دین نه لرې قوم چرې ښه ورځ نشي کولی. قرآن کې وګورئ، اذاقها الله لباس الجوع والخوف. قوم دی خدای نه سرکش او باغی دی، الله د یری او د لوږې لباس ور واغوسته، هیڅ به نه و، ول به غرق شو. هغه دی نن ستا ټول ملک خوف زده دی که نه دی؟ په دکان کې ناست یریږي، موټر کې ناست یریږي، زه په سټیج ناست یم یریږم چې لاندې نه چرته مردکې چانی. اوس غړم والوته سړیه لکان چا غوښې پاس په ونو کې ځوړند دي، چا چرته دي، چا پولیس راغی صاحب لرش څه چل دی خان چیف منسٹر معائنے لراځي. میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. پردے قرآن شو، پردے مور بورا شوا، پردے خزا کنڈا شوا. وزیر راغے داسې ورته او چې د لرا نشي بیا تاسو خفه کېږئ. وی زما زوی والوتو، وزیر رانغی تپوس تبا زه چې په بم والو زم، زه به وزیر نږدې پرېږدم ځان، خښته به مې ایښي ځان سره چې زما کتول رالي چې لرې دی که نږدې دی. نن ستا اذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله د یرې او د لوږې لباس در واغوست. د کلونو سټاک در سره پروت دی، د کلونو. دا مالګو منډۍ د نن نه 40-45 کاله ما مخکې لیدلې ده چې دلته به پړي غړلی کېده او ربړي کېړی به خرڅېدې او بېګاله به 12 انې اتانې ګټلې، بېغام او په سکون به یې روټۍ خوړه. نن په دې مالګو منډۍ کې د کروڑونو روپو لیندین کېږي که نه کېږي؟ کروڑونو روپو په دې مالګو منډۍ کې. او تپوس دی وکړې څه حال دی وږي کروڑونو د کلونو سټاک ور سره پروتي او په خوله پورې ایرې مګلي چې د لوږې مړه شي. کلونو سټاک. دا خدایي عذاب دی. اذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله د یرې او د لوږې لباس در واغوستلو. هر څه ډېر دي ویل د لوږې مړه شو. ووایئ په ایمان د غوړو ټیم په څو دی؟ 220 یا 30 یا 20. که دا د غوړو ټیم په 1500 روپۍ شي په ایمان چې اخیستی شي، پیسې در سره ډېرې، نو دې ملک کې بس د غوړو غم بل څه غم نشته. خدای دې په 1000 روپۍ ټیم، موږ د غوړو سره څه کار؟ سره باټینګڼه په 100 روپۍ چې ټاکۍ چې شي ډېر ښه به. موږ اډو باټینګڼ نه وو، شنه مرچکي چې په 1500 روپۍ چې ټاکۍ شي ډېر ښه. پودنې زموږ نه دي پکار. موږ خو په ایمان درته وایم او بیا یې درته په ایمان چې ما د بچپن وخت په دې سرک ما 8 کاله تلی راغلی، سروانانو مالې نه به مابد خان جماعت مدرسې ته تلم، 8 کاله تلی راغلی. ما سوړ سکړک نه د پیاز پاڼه تاو کړې ده، هغه مې خوړلی. سور مرچکی هم ټکولی دی، هغې سره هم سړه روټۍ خوړلې او سبق هم ویلی. اوس طالبانو لم چې 3 سیره تیل نه چې پې سڼې غوړی او صاحب استری نه چمک دمک نه بیا سبق نه. صد د ضیاءالحق د حکومت خدای بیړه تباه کی. دا د سود د زکات پیسې دي د طالبانو او مليانو ته نیولي. زمون خوی خراب کړو. هغه زمانه وې د کټول طالبان ډیر ناشتي چې یو کافیه ویلو د پاره به د استاد غواګانې او غوی طالبانو سرول او قلبه او یوی به ورته کوله به یو کافیه ویلو یو شر جامی باندې کابل او باسوله دا یادول به یو مولا ته یادو ټول ورځ به په قلبه وکړي او 10 منټه به ورته کابلی تقریر یادو. څنګه مليان شوي دي نن تکیدلی زر دي. دا نن چې بخاری او ترمذی او بیضاوی لولای دا د هغه خدمتونو برکت دی. دا چې غوړې زیارې خوراکم کول شروع کړی دی
बुखारी और तिरमिजी पढ़ावल वाला वो पैदा बकी के नास्ते वाली फसा पैदा बकी दबसोक वाली मोंगा रूस एतबारिया राजा मकड़ी दी साहबा दुमरा सबकुन शो दल दसी चलो शो अजीजानो इस्लाम तबाश जमंग दलास कुरान और हदीस पैगंबर चे फरमाइली दी चे कुरान और हदीस बा क़यामत अलामों की दुनिया ललारशी दागे दा माना ना दा चे किताबू ना बवालूजी दागे दा माना दा चे पदी पोइदो वाला बा खत्म द जुमात द इमाम पर डेक्स और दागे पर कोटागाई के बा द हदीस और द तफसीर शुरूह प्रातो ननवर्षा द मेहराब कोटागाई के ओगोरा अंजा मशरिक जंग मुजद्दिद का शेदे जिद्दत आहो गरीब मड़म शोर पसी दा दा बपकी प्रा नोई तलबदा लैलुन नहार वी मुंग बनयू तलबदा लैलुन नहार वी मुंग बनायू द मारगानो बचगार वी मुंग बनयू तालिबान बफरामोश द दिन किताब का तालिबान बफरामोश द दिल किताब का द दुनिया किताब बगूरी मुंग बनयू काफिरान ब हमेशा अब्दुल अजीमा द दोज़ख पलंबू तूर वी मुंग बनयू तालिबान बफरामोश द दिन किताब का द दुनिया किताब बगूरी मुंग बनयू दागा जमाना दागा वक्त अजीजानो ने नने खबर अदर तको स्कूल के ओ मास्टर द दुनिया तो आओ पदी सुबह सरहद के दियो आला मदरसे फारिग शवे आला मदरसे पमंडा मंडा आ गए मां तो वही चीजी मां बांधे प्रिंसिपल यो सवाल करे दे मां तो बिल्कुल नाराजी मलसा वेदारा तवेली दीचे वही पसो किस्म दा ऐसी तुबी वही पसो किस्म दा अवलो आई ईमान दा नास खलक दा लश पे बक खैरी दे जलसों के सरदगा से के नहीं रा के नहीं वही पेजन वाह सता हुई किस्म खाया किस्म खुदा पाक कुराली की दा खुटी खुदा को तुमरा ले गले पैगंबरान खुदा रा ली वही पसो किस्म दा ओए चुप 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 माता गोरी माता वही पसो किस्म अजीजान देखो आओ गोरे यो वही फित्री दा यो वही इजादी दा जब शकना वृक्षी कर जई वृक्षी तक तक कवि रसम दा मखुना रबानी खन लगी जई वृक्षी खुदा मवा यो वही फित्री दा यो वही इजादी दा او यो वही इरफानी दा दाखम खबरा च तासो वही खफियो जली च तासो एक क्या तालिब आवाज ता खो आम खबरा दा पदी में पोई कई च वही काफिर तम कीगी कना जमुन दिमाग के खो आम तो दा नास्ती च वही दा मुख्तस ता पैगंबर पोरे उस फर्क बदा मालूमोल ग्वाड़ी च अगा वही च कमा मुख्तस ता पैगंबर पोरे आकमा वही और कमा वही च काफिर तम कीगी आकमा वही खबर पोएगी अजीजानु फित्री वही नन सबा मुंग तो आम तौर उलमाओ ना दाउरी दिली दी चिदा सी जिब्राइल अलैहि सलाम बरा गयो कुरान बेराउडो देता वही ठीक से या इल्का इल्हाम वगैरह वगैरह देता वही नच वही की दरी किस्म यो फित्री यो इजादी और यो इरफानी अजीजानु फित्री वही चिदा दागे मिसाल दा से दे लकद शातु मुचायो गोरे कुरान की सूरत नहल की लफ्ज औहा रागले लफ्ज औहा अल्लाह वही च शातु मुचायता मा वहियो का च वर्षा पगर के कोर जोड़ का ऊपर के शात जोड़ न देता वही फित्री वही द शातु द मुचाय फितरत कुदरत दा से जोड़ करे दे चागा बगरून तजी और शात और गुलून ना रस वगैरह 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 यो वही इजादी दा वही इजादी देता वही लकप यूरोप ममालिकों के द यूरोप ममालिकों द खल्क को दिमाग दे तरफ ता मुतवज्जे करे च जाज जोड़ोल पकार जाज दब जोड़ी की संगा मार्गत है कतरी चालका दा टपुस चे दे या दा कारग
یا دا مارغه د دا وزرې داسې اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. الله وی دا وزرې چې مارغه را غونډي کی دغه وخت کې د غورځېدو نه څوک بچ کوي؟ بل څوک ذات شته چې دغه وخت کې د پریوتو نه بچ کوي؟ خیال هم راغی دې ته کتلې دي چې دا دې وزرو کې څه کمال دی چې دا په هوا روان کړي، بیا دې وزرو کې دا بڼه کې بیا د د اوږې بیا د د خپې بیا د د مخوکه د د شان کې خدای پاک ته انتها او کمال ته رسي. نو هغې جازونو ته متوجه کړه، جازونه یې جوړ کړه، بحري بیړۍ ته متوجه کړه، بحري بیړۍ یې جوړې کړې، جی او توپ او ټینکونو ته متوجه کړه، توپ او ټینکونه یې جوړ کړه، هایدروجن بم او اټم بم ته متوجه کړه، نو هایدروجن بم او اټم بم یې جوړ کړه. د پاکستان خلکو دماغونه کنجرتوب او ډبتوب ته متوجه کړه، نو په ډبتوب کې انتها ته ورسېد. تو وایا د دې نه لوی کنجر قوم به چېرته وي چې د شپږ اوو کالو هلک نه هم دومره غوندې ریډو پیدا کړی دی په دا غوږ پورې نیولی. دا کرکټ میچ شروع دی که نه مبارک شه دلته دومره رانه وشو دی خوا وګورئ زمونږ دې ملک ته د کرکټ میچ ډېر ضرورت دی. په کروڑونو روپیو د شایباغ سټیډیم جوړ کړو د کرکټ میچ دپاره، کروڑونه روپۍ د ډیفنس کالونۍ په ګراوند باندې لګي د کرکټ میچ دپاره. او په پاکستان کې جماعت چې جوړیږي نو ښکری اغوستي او د بازار د غریبان سپیره مورمړي پلارمړي واچوئ رونو جماعت له چنډه د کرکټ میچ لا کروڑونه روپۍ لګي او میچ له چې راشي هغه زلمي هغه غونډس کې منډس کې چې کوم ځای پورې مږي او زمونږ دا غونډس کې ورته ناستي او بیا هم په کورونو کې ټي وي ګانې ښي دي، ښځې هلته ګوري، تاسو یې بار ګورئ. ډېر ښه کار. د خدای کور جوړیږي نو هغې له په بازارونو کې خیر غوښتی شي او د پیرنګي ایجاد شو د لوبه کېږي په هغې کروڑونه روپۍ لګي. د دې ملک انجام به څه په 400 روپۍ ټیکټ د کرکټ د میچ دلته خرڅ شوی دی. 400 روپۍ ټیکټ او که خدای د پاره ته 4 انې غواړې ورکولو ته تیار. د کوم قوم چې دا حالتي هغه قوم به ښه ورځ ګوري، هغه قوم ته به مسماري رحمت متوجه کېږي. نو ایله بیله دغه ارامتوب له تړیار شوی چې بجلیګر ملا په دې پسې ډېر لګېدلی دی. نو بجلیګر ملا په کور کې هم ټي وي دی، بجلیګر ملا په کور کې هم ټي وي. تاسو داسې هم وایئ. هغه ورځ راته چا وی منډۍ کې مې یو سړي سره جګړه وکړه، ویې چې د بجلیګر ملا کور کې هم ټي وي دی. مال سله دې کوله ورسره خیر زه په دې ټول ملک پسې دبلې غږوم نو دې غریبانو خو مړه شته، اخر په ما پسې خو به هم څه وایي که نه، ځکه چې امیران خو ما کور وله وران دا خواران مې اوس ایثار کړي. نو زما عزیزانو مال ما وګورئ که ټیک ده که ما کروي خو بیا به زه دا ګیره په مخ نه ګرځم. بیا عزیزانو په دې ملک کې یو بل ټکی وګورئ، ضیاءالحق د دې ملک بینکونو وغیرہ ته بیت المال وای، بلا سود بینکاری اوس چې شروع کړې ده، بلا سود بینکاری. نو دیلم ډېرو خلکو فتوی ورکړي چې دا بلا سود بینکاری جایز ده. نو ماته وی چې دا خو یو ملا ویلی دي، ملا په امام حسین فتوا ورکړې و یزید ته چې دا قتل کړه. تاسو خیال راغی ملا خو هر شي کې فتوا ورکوي. ملیانو خو په سعودي عرب باندې فتوا لګولې ده چې دا ایرانیان چې هلته مړه کړی دا ډېر بد کار کړی. په حرم کې د څوک شیطانت کوي هغه دې مړ کوي نه. زه وایم چې دا ژوندي دې لا ولې راغله؟ حرم د شیطانت ځای دی، حرم د شرارت ځای دی. ملا خو دا فتوا هم ورکړې ده چې دا دې هلته ډېر ښه کار کوي. زما په خبره پوهېږي؟ نو ملا که د امام حسین د حلالولو فتوا ورکولی شي نو ملا د لالچ دپاره د بینک فتوا نشي ورکولی. تاسو خیال راغی بلا سود بینکاری دا فتوا نن وګورئ د بینک رولز ریګولیشن چې دی ملا ور عزیزانو تا دې ته بیت المال وای. بیا د سود کټوتی چې کوي دې ته د بیت المال وای. بیا او شر چې د تحصیلدارانو په ذریعہ په زور اخلي دې ته د بیت المال. ضیاءالحق صاحب هغه مرګري علما چې کوم په اسمبلو کې او په سینټ کې ورسره ناست دي
هغه علما دي وخی چې په اسلامي بیت المال کې د ښځو تعلیم د پاره هم خلیفہ وقت چرتا یو ګټ کی هغه د پاره کم فند امیر د وخت مختص کړي چې دا فند به د ښځو په تعلیم لګي او په پاکستان کې کربها او پدمها روپے استاد جینکو په تعلیم لګي دا فتوا هم در کې چاو جی الضرورات تبيح المحظورات او چونکه ضرورت ته او چونکه چنانچه زه چونکه چنانچه باندې نه پوهیږم یې خبره پوهیږم دلیل غواړم چې په اسلامي بیت المال کې امیر د وخت د ښځو تعلیم د پاره کم فند مختص کړی وي دا بس خبره خلاص نو زما عزیزان کالجونه او یونیورسټۍ پرېږده د بجلیګر ملالود په یونیورسټۍ کې سبق وي که زما لور پهلی جماعت هم چرته په کم پهلی جماعت یا ادنا او خاص جماعت لم ما چرته داخله کړي زه به دا ګیره کله کم په خره به سور شم او کني شرمېدلو تاسو په څه شرمېږئ ښځې په صدر روډ باندې وخله وخله نارې وایي نو نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بجلیګر تاسو پوه شوئ فکر نشتا والله کم پریدم امنا وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح پر سردار کہیں گے کہ ممبر نہیں پسولائی میں وہ خیجائی پریدم امنا مڑکے گم بکر وہی موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی یو ورځ ده زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي کم مرګ چې الله ما دپاره مقدر کړی دی هغسې به زه مړ کېږم نو یره پکې څه سوال نه پیدا کېږي او یره پکې د کومه راغله او بیا به یریږي ولې یریږي خو ته ځکه چې مړ نه شي او مرګ تا دپاره مقدر دی نو عزیزانو پرېږدم امنا 40 کاله د پاکستان حکومتونه مې پریښي نه دي الحمدلله او بیا ستاسو د دې غریبانو د دوا په برکت ما 40 منټ هم د پاکستان حکومتونه نه دي منلي او نه منم دا وزیران دړدونی چې دي نه جمعات ته راولم سپاسنامې به زه وزیر ته پیش کوم هلکه سر دې د چرګانو چټو شه وزیر به ناست زما تقریر به اوري دی به ولاړ او زه به ورته ناست یم او د ده تقریر به اورم خبره ده که د دنیا خبرې خو ټیک ده که د دین خبره یي زه به تقریر کوم او دوی بیا اوري دی به تقریر کوي او زه به یې اورم نو ستاسو د دوا برکت دی نه مې منلي دي او نه یې منم او نه به یې ومنم لاس اخلاص او توره تیرا تاسو پوه شوئ ایو وزیر ما ته وی یاره ګوره خیال کوه ما تم خیال کوه زما دا خوله تیاره شکن توپه ده که مې پې وویشتې په هوا کې به د مارغان په غوښې وخوري که مې وویشتې ویل پلار مې توبه ده چې نامه مې والي ما نوم هم نه خیال کوه غلی خړ غوږونه ګرځه را ګرځه اوش کې پاکستان دے صحبا وہ یارب چی حکمت اس کے ناکساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان سوختے از دست صرافان جوہر ناشناس قیمت خر مہر را بادر برابر میں تاسو خیال را گئی پاکستان دے عرب بلا پکی چلی ایو مجسٹریٹ را بدل شویو ڈی سی بور سره څه وعده کړی و چې بار وروته خپو مالکه ولی ویل جی بیا را سره د خرې کړی و او رایه کړو خر تاسو خیال راغی نو په دې ملک کې بیا د خرې کېږي او ورکړلی کېږي خرونه هر بلا شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه به وي چې دا ملک بیت الحمیر دی دا دنیا بیت الحمیر دی هر قسم خر پکې شته نو زما عزیزانو اصلی دین قرآن او حدیث اصلی دین بیا دا قرآن په کم رنگ وحی راغلی نو مارزو کو چې یو وحی فطری ده او یو ایجادی ده ایجادی وحی وګوره یورپ ممالکو قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا زه یو قوم له ترغه عذاب نه ورکوم چې تر څو مې رسول نه ورلېږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی
چې رسول نه مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد. کدا رسولان نه راغله یو لک سلیری زرا تاسو په توحید مکلف وای چې په دې کائنات کې تاسو وګورئ او د دینا توحید معلوم کړئ. زما په خبره پوهیږئ؟ اوس توحید کم ځای قبر لسپینه چونه ورکړه سړی یو دلالو ساته جھک جاؤ بے ادب جھک جا ادب کا مقام چتر داسې ورته بیتی چرته دا دې بلخانو چې کوم ناستو دام ډېر ادب والا دا چې کله ما وګوري زما خپو باندې پریوځي ای وایي چې دا څه ډېر لوی ولی دی ملا دی بزرگ دی او پلانې دی جھک جا ادب کا مقام حاضر داسې په دې ملک دا کیسې هم شته. اوس دا شی به ته معلومه څنګه؟ دا به معلومه په دې چې قانون وګوري چې بای ما د پاره د زندګۍ تیرولو قانون څه دی. قانون څه تاسو وګورئ په دې ملک ملنګان چمټا ور سره هغه ته ګونګرو چوي شړنګ او دا د دستګیر قلندر نن راغله نو یو لس روپۍ خزه چې داسې پچون کې وګوري بلې خزه ته وي خورې سوچا سید دی ولې وسترګي سری هغه آرامي سترګي په چرسو سکولي سری کړي سوچا سید دی وسترګي سری ا چمټا ور سره دا ها نن یو ملنګ راغل ته دکان کې ناستم نو دلته د ټیم پنجا دا شیاګانو پنځ تنپاک ته دي تاسو زما دا مرګري وای مې شیاګان دا ما شیا داسې کما درته دوی داسې کې ټیک نکړه نو زبر د سړی زوی خو ته یو اته ورځې دا د زیاولک طاقت زما لاس کې راکا یو اته ورځ چې ما نه په دې ملک یا سو قبر ته سجده وکي یا قبر ته ټیټ شي یا رانه جلوس راو باسي یا رانه ځانو یا رانه قوالای وکي داسې دا ډبګری تاڼه ده او دې سې چوته مې آرډر کړی چې ترنګ دې واورېدو ځوړند دی که په دې منډۍ کې تاسو ټنګ وکړو زما په دا مخ کې ولې تاسو منډیوال ما ته معلوم نه د ډبګری سې چو د پر رجلک شفارس مې ورته وکړه چې په لاره ځي کاږه راته ګوري تاسو ته چې تاڼېدار کاږه وګوري متیازې کوئ په پرتوګ کې او چې لا ما ورته دا آرډر کړی چې ځوړند دی کا ته خو ټتو تاسو ما پېژندلي نه دار داسې کې به ټیک شي خو چې په دې ملک قرآني نظام راشي. عزیزانو نن تاسو کوششونه کوئ بلدیاتی انتخاباتو اعلان نه دی شوی ورته شیشنېږئ چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم. ما که د مولیانو اعلان وکړو چې هلکه مونږ هم په کیسالو نو نن مې ملګرو ته وي چې مونږ به خلقو ته څه وایو چې دې له ووټ څه له ورکړه دا اسلام دې ویڼو ته راغی څه کوم خدمت نه په چوړیانو به ګرځي دا څه دې ملک نه څه جوړ شو څه جوړ شو دا څه کېږي د ملک مزاج داسې پکار دی چې ایس نه منو کپره د الیکشن د ضیاءالحق او د جنیجو وخوري که منو نو په ملک کې قرآني نظام ایس دا ممبران دا نن چې په اسمبلو کې ناست دي په خدای قسم کتبه بدلی شي په بل روپ کې براشي غوږونه به ځان نه لږ واړه کي په بل روپ کې براشي لکه به لږ ځان نه کمه کي په بل روپ کې براشي دا بې ضمیره قوم به په بل رنګ کې بیا دوکه کړی شي. 40 کاله دا قوم دوکه نه شو 40 دا خلق به وګورئ دفتر به جوړې کړي زمبای به کېږي صاحب څه چل دی ماما داسې به دا هلکان کېږي زه داسې نظام غواړم چې ته داسې شي او ترنګ شي دا د غوږ پیسکه دې ووام درته یم چې سمزه د ګډې زویه دا کوږ ولې ځې زه نظام داسې غواړم ته به مانه کوږ لاړ شي په دې ملک کې صرف علاج د ملک یو پاتې دی چې د ملک قانون هغه وحی شي چې کومه وحی په جناب محمد رسول الله. نو عزیزانو وحی ایجادي یورپ ممالکو دنیا ته متوجه کړه وګورئ دنیا کې انتها ته ورسېد ستا دماغ او د یو انګریز دماغ کې څه فرق شته ووایئ لکه د امریکني او د لندني او د پاکستانی سر او غوږونو کې څه فرق شته هغه ولې هوایي جهازونه جوړئ بحري بیړۍ ایټم بم او هایډروجن بم جوړئ
او تو ولې یو مچ نشي جوړولی؟ ځکه ستا دماغ تا د ملک د ترقۍ دپاره متوجه کړی نه دی. تا دماغ نه کار نه دی. تا دماغ مرض ته متوجه دی. تا دماغ وی سی آر ته متوجه دی. وی سی آرونه دي او صاحبه ټلویزیون دی او کرکټ دی او میچونه دي او روټۍ ګټل دي او چې اوسګار یې بیا په دې دکانونو د چایو په دکانونو ناست یې ریکارډونه اورئ او ها کو هڼ 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 دا د هڼ هڼۍ زامن چې دي بیا دغه کار. کالجونو ته ورشه، د ساینس پروفیسران چې دي تر اوسه پورې یو مچ نه دی جوړ کړی، مچ یو ستنه نه ده جوړه کړې. کالجونو ته ورشه، ماښام نه وروستو یاغستاني کلاشنکوف پکې چلیږي، ټیمي ګنج پکې چلیږي، فایرونه پکې کېږي. دا ولې؟ نن د قوم بچي ولې تباه کېږي لګیا دی؟ آینده چې کوم نسل نو دا امید دی چې دا به بر سره اقتدار راځي او د ملک نظام به سنبالي، د هغوی د تعلیم جنازه ووته. آینده چې کومو طالبانو نه توقع ده چې قرآن او حدیث لفظاً او معنن به دوی سنبالي او بلې زمانې ته به سپاري، د هغې هم جنازه ووته. نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے، یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. پیرانو لورشه خلوت کې ناسته پوډر دې خرڅ کړي دي. دعا کرو کہ اللہ کامیاب کرو. اے سنگیا، اے ساڑا سنگیے سائیں پختون پیر صاحب لورشه اے داونه به مې نه وبوسې. دا پریدي نه دي، دا پریدي دا منډۍ کې دا پریدي ډېر دي. سبزاده صاحب داونه به مې نه وبوسې، قربان دی شم. دا زه خپله پریدی یم، پاک سړک کې ولید وی چې وباسو کېړی جومات ته قربان یې شم. دا به ورشي، دا به نه ګوري چې دې سنډاله زه 20 یا 50 یا 100 روپۍ ورکوم، دې له چرته وږی وګوره، تږی وګوره، یتیم وګوره، کونډه رنډه وګوره، و ظالمه دا ونه به مې نه وباسه. هغه د خدای د کامیاب یا الله برکاتونه پې کېږي. دا ته خیال نه دی کړی چې دا د څه کړي دي چې دا پیسې راوړي. پوډر ستا په پاکستان کې نن زمونږ بچي تباه شو. د مولیانو اسکي، د سیدانو اسکي، د پیرانو اسکي، د میاګانو اسکي، د خانانو اسکي، د غریبانو اسکي. اسکي یې کړی تاسو وې دا به امریکې ته لیږو، هغه پې غر کوو، نن ستا ملک پې تباه شو. بیا هغه د پوډرو په پیسو په خدای قسم مونږ د قرآن ختمونه کوو، دعا ورته کوو چې خدای دې کامیاب کړي چې بله پیری مو لګي. مردار شي پلار یې مړ شي، زوی لوی پوډري حرامي د بدذات پوډریان دا به مانه ژوندي پاتې شي. والله چې دا کروڑونه روپۍ نن کم په بلډنګونو لګولې دي، په خدای قسم چې زه د دوی نه د خرونو استبلې جوړې کما، د خرونو استبلې. او دا د پوډرو دولت والا سر لاندې او خپې پاس ځوړند کړ چې دا لوی ظالم او د قوم د آینده نسل لوی دشمن دا. تاسو خیال راغی نن ستا هغه ورځ یو انګریز ما نه انټرویو اخیسته، ما ته ویې نن نه 40 کاله مخکې دی ملک اسلام ډېر و که اوس ډېر دی؟ میمه وه. ما ورته وی چې 40 کاله مخکې ډېر. ویل څنګه؟ مال 40 کالو نه مخکې په خوله او په زړه دواړو کې اسلام، اوس په خوله شته په پاکستان کې، اوړه کې اسلام نشته. زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں. اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازارونه جوړ. نن ستا ملک وګوره د شرابو ډیپو دی، داسې په ودونو کې ډچې بند ډچې بند ډچې بند. مالدار سړي واده دی کلاشنکوف پکې برر، چا مالدار ونه نیو. غریب د خانه خراب بچي ټک 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 ټک. تا ته پته نه ده چې ډچې بند ویل اوالات کې مړه دفه پې ولګوي صاحبه، دفه ترنګړ دوی سره دی، دفه ترنګړ کې وردننه ما بالا مړی والاو ته وی چې خبره واوره، په خدای قسم که ما چرې د چا شپارس کړی نه وی، خو پرون
د خانانو د بدماشانو ودونو کلاشن کوپی پکې چلی دی یوم دی په دفه درنګړ کې چالان نکړو دا د ظالم بچی چرته په شلخه تماچه ټک کړو نو دا دی په دفه درنګړ کې چالان ما به چر جړلی نوی خو که د پاکستان قانون امیر او غریب د پاره یو شان وی امیر چې ګناو کې د تاکال اربابانو کې وادو کلاشن کوپی او ټیمی گنجې پکې چلے دی او د بالا مړی غریب کې وادو نو سلور دفعې په لګېدلې نو مالو او د پولیس اف آی آر وخت راتلو سره به والله چې دا کتاب ز پتا سو استعمالوم ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم با وهل کا که تا نن بل تړلی دی او وهي نو سبا به تم ګوره لاس تړلی چاته پیښ شي او وهي به هدهد مارغه سلیمان علیه السلام ته پیښ شو چرته ورک وی مارغه ته وایي د دې سړی نه یې ونیوه دا مارغه ملا چرګک ورته وایي داسې وډچکولو چرته تللی وی ورته ویلو سلیمانه دغه ورځې نه ویرېږه چې په کومه ورځ به ستا غوندې زرګونه پیغمبران ورته پیش وي ستا غوندې لکونه بادشاهان به ورته پیش وي دغه ورځې نه ویرېږه ما پرېږده زما خو دې ویښتو له داسې زور ورکو چې زما زړګی دې وران کو سلیمان علیه السلام پرېښو او ورېږدېدو او ډېر په شفقت یې په لاس راښ کو وی بچیه حل راته ووایه چېرته تللی وې او هدهده ما معاف کړ که د قیامت په ورځ ستا د ویښتو نه د نیولو پوښتنه رانه وشوه نه هدهده که تا معاف کړی نه وم والله که مې خدای پرېږدي دا ټوکې دي بل تړل او بل وهل زموږ عزیزانو د ملک نظام غواړو چې شا او ګدا په یو پلیټ فارم ولاړي شا او ګدا حضرت عمر خپل زوی له 100 درو سزا ورکړه سره د دې چې امیر المؤمنینو په پاکستان کې چې خان واورئ سپیرو خړمخو چې په پاکستان کې سره سترګه او دولت در سره نو په وخت ځان له کوتې کنئ او ورکوزېږئ یو نن بهي مال راغی وی مولوي صاحب مبارک شي